أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله تبارک و تعالی په انسانانو کې بعض انسانانو لس فوقیت ورکړی دی په نورو بندگانو باندې، بعضو له شرف ورکړی دی چې یاره دا صاحب عزت خلق دی، او بعضې ذلیله کړي دي. په عزتدارو خلکو کې یو انسان د حضور پاک زوم چې ورته ویلی شي او د تره زوی او هغه انسان هم دی. نوم د دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په کفالت کې پاتې شوی او د تره بچیو د ابو طالب د دو مور فاطمه اغم بنو هاشم قبیله نوا، نو دا هغه یو نسب دی د دې چې دواړه د حضور پاک په خاندان کې مور او پلار دواړه د دوانو جانو سردار خاندان کې د دین اعلی نسب د چام نو ډیر لوی نسب، او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو خصوصیت خدام بیانېږي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په بیت الله کې دنه پیدا شوی، نه د دنه پس ته څوک پیدا شوی دی، نه د دنه مخکې څوک په بیت الله کې پیدا شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر زیات ګرانو، لکه د بچو تربیت د دې کړی دی. په دې دور کې چې کله حضرت علی صاحب د دورو په عربو کې صدا سے تنگ دستی راغلی وه، نو په دې وخت کې د ابو طالب ډیر زیات بچو. د حضور پاک تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل تر لذي ورته وی تر وی خیر دی یو بچی دی مونږ لرا کچې پتا بوج کم شي مونږ کفالت وکړو. حضرت علی سیم تینا حضور پاک علی او عقیل تینا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ علی کله چې تدی واغسته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پرورش کوي تر دې پورې چې حضور پاک کله عبادت کولو منځ کولو په دې وخت کې به پټ کولو شروعات وکړو، نو تر ورته یو ځل ولاړو ورته وی اے زما ورواره دا څه کې ته وی زه خو هغه عمل کوم چې کم په دین حنیف باندې و، د دین حنیف عمل کوم. او په دې وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ور سره ولاړو، دا هغه صحابي دی چې په بچپن کې بلوغت نمخ کې ټولو کې اول اسلام په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وروړی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خصوصیات دي. په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انت مني منزل هارون من موسی، وی ته زما د پاره هغه شانتي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام د پاره هارون. په یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی کم سړی چې دا غواړي زد الله ته نږدې شم د الله رسول ته نږدې شم یا غي د علی سره محبت وساتي. په یو بل حدیث کې راځي وی اے الله وی زه د علی ناراضی ام ته ناراضی اوسه، وی کم سړی د علی ناراضی ته ناراضی اوسه، او کم سړی علی سره بغض ساتي وی الله تم ته بغض ته هغه سره بغض وکي. نو علی رضی الله تعالی عنہ په ډېر زیات ګرانو. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا علی صاحب یو څو خصوصیات دي کاش وی کدا ما سره. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو لوروا د بدر په موقع باندې چې کله بدر نه واپس کیږي نو د هغې نوم فاطمه او عمر 15 کاله شپږ میاشتې وو. په دې وخت کې د علي صاحب عمر 21 کاله دی، حضور پاک ورسره په نکاح کوي. نو حضرت عمر صاحب وی یو خصوصیت دا دی وی کاش چې دا ما سره وی د پیغمبر زوم دی. دویم خصوصیت دا دی
چې حضور پاک د خپل جنډه ورکړی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را د غزوه خیبر په موقع کې. او دریم خصوصیت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي باندې ټول دروازې بندې کې چې دا چا کورونه ورته راوتیو وی صرف د علی سے پرې خوا چې علی رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي په دروازه باندې خپل کور ته تلو راتلو. وی دا خصوصیت دی. او شجاعت بہادری ډیر عجیب بہادری وا. کله د بدر مقام راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې ولید تر مقابله کوي او اغال تک مرداري علمیت هم ډیرو فقاهت هم ډیرو. حضور پاک یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته په اوګو باندې ودرېد. کله چې ورته په اوګو باندې ودرېږي نو علی صاحب د حضور پاک وزن نشو برداشت کولای ځکه د نبوت طاقتو نو هغه لږ خوځېدو را خوځېدو. حضور پاک ورته وی اے علی دا هغه موقع ده چې کم مخکې فتح مکه کیږي وی زما په اوګو باندې سور شه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کله چې د حضور پاک په اوګو باندې مخبي کیږي وی دا صراط ځان اوچت لګیدو ما وی کده اسمان په اطرافو کې ګرځم وی بره چې ورو ختم وی بره یو د پیتلو بوت پروتو وی اوچتوله می نجو وی برنه می چراوشتو وی دا سیر ذره ذره لاړو چې څنګه شیشه لاړه کې هغه ذره ذره لاړه شي. او دومره اعتماد چې حضور پاک د فتح مکه په موقع باندې ځان سره په سورلې کې نو لیدې سو خان خپل ذبح کو نور حضرت علی صاحب ته حواله کو. او دومره با اعتماد صحابي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا وفات نه پس دا اغل غسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ور کړی. خپل د زړه ټوټه ولا ور کړی و بچای ولا ور کړی و. کله بچ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را نغه نو فاطمی رضی الله تعالی عنها ته وی چې فاطمی علی سشو حضور پاک بد اغل راکتا. کله چې مواخات شو د مکی مکرمه ته چې صحابه کرام لاړه د مکی مکرمین صحابه کرام مدینی منوره ته لاړ نو حضور پاک وی او انصار به د مهاجرین رور وی هر یو د بل رور کو. عمر صاحب وی د علی صاحب رور پکې نو وی علی صاحب یو طرف ته ولاړو وی څنګه چې ماشوم کله جاړي وی د اوخ کې په لمن پاکي وی علی صاحب اوخ کې په لمن پاکول. حضور پاک ورته اے علی ولی وی اے دا الله رسوله وی د ټولو رونه شته زما رور نشته. حضور پاک را بهر راوته د لاس نیونیو وی اے خلکو اوري وی په دنیا کې مې مالی رور دی په آخرت کې مې مالی رور دی. ټول کې بهترین رور هغه ګرځیدو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کولو نو هغه اوته په خپل بستر باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سملولو. مشرکین وی په دې وخت یو کس راغو چې تاسو دلته پراتی حضور پاک خدانه لاړو باغه وخت کې د سورۃ یاسین سه آیاتونه وې په شګو چف کو د دې طرف ته ورويشته. حضور پاک ورته نخ کارې د لاړ الله پسترګو پردې راوسته چې سار شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې را پاسې د ټول خپل امانتونه ورکو روان شو. کله چې روانيږي نو د مدینه منوره سفر کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی دوم رستړې شم وی چې پلار باندې می پوندې وشلې دي نو دومره تکلیف وراته وی چې آرام به می کولو نو منډه به می کمه اسینا چرته حضور پاک کتو کې رانه تاخير نشي وی حضور پاک براته یاد شو وی ډیره مینا می ور سره وی واپس به می ور منډه کا چې کله مدینه منوره ترسه حضور پاک ډیر خوشحالي چې علی راغه او په دې دوران کې حضور پاک وی علی راواله. صحابه کرام ورته علی صاحب خو نشی راتلی وی دا غټول خپېش لیدلې دي. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ورزي د خپل خلی لعاب علی صاحب لپخپو باندې لګی وی زخمونه مم ورغه علی صاحب وی او دا غي نه پس ته په جون کې راته چرته د خپو تکلیف نه راغله. بیرمینه ور سره حضور پاک کولا بہادر خډیر زیات او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمه یو د مدینه منوره یو يهودي او یو مشرکو نو د احد په مقام کې د اغنم سعد ابن ابي طلحه نو دا دومره طاقتور سړیو دومره شاه سوار سړیو
چې دی به په اس باندې په منډه سورېدو، د ځمکې نه به یې توره په منډه راغسته، یا به د اس نه ښکته شو توره به یې راواغسته، وی ده سره توره ده په اس باندې شاسواري کوي او چغې وی وی څوک شته وی چې مسلمانان دا وی کم سړی چې کافر مړ شي وي هغه به جهنم ته ځي، وی ما دې څوک جهنم ته ولیږي، او وی څوک شته وی مسلمان وی چې کم سړی په هغې کې شهید شي وي هغه به جنت ته ځي، نو وی ما دې څوک جنت ته ولیږي، وی زه به څوک جنت ته لیږم او ما دې څوک جهنم ته راولېږي. په دې وخت کې ډېر طاقتور خلک هغې رستو شو. حضرت علي صاحب زه یم که نه وی ما جنت ته ولېږه، چې څنګه هغه پې حمله کوله حضرت علي صاحب غزار ورکو، یو خپی تی په یو غزار کټ کو د اس نه راپرېوته، چې راپرېوته حضرت علي صاحب بل غزار ورکړه په ځمکه راپرېوته، چې څنګه یې د سر کټ کوله نو د ده ستر کولو شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی اے علی وی رحم را باندې وکا. حضرت علی صاحب تر روان شو نو مرګری ورته وی اے علی رضی الله تعالی عنہ وی دا خو ډیر لوی ملعون دی، وی وجنا وی په دوه خبرو می پریخه، وی یو خبره خدا ده وی چې ستر کولو شو وی ماته مخ واړو ځکه می پریخه، وی دوی می راته وی چې رحم را باندې وکا، نو په دې وجه می په رحم را غو ځکه می پریخه. ډیر لوی بهادر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. او علمی مقام دا غو غنته د چانو. حضرت عمر صاحب به د علمیت د وجې نه ورسره ډېره مینه کوله. یو ځل په خپل خلافت کې شلیدلې جامې اچولې دي، نو مرګری ورته وی امیر المؤمنین دا کپړې دی او کاغذ شلیدلې دي، وی دا مال زما خلیل لا کړی دي، وی ستا خلیل سوکو، وی زما خلیل عمر رضی الله تعالی عنہ. یو ځل حضرت علی صاحب هم ناسته ځان سره به عمر صاحب په قضاعت کې علی صاحب کې نو وی د دغونته علم د چا نشته، نو یو کس ولا راضی عمر صاحب ته وی حضرت امیر المؤمنین وی فتنه مې ډېره خوښه ده، فتنه وی ډېره مې خوښه ده فتنه. بیا ورته وی حق مې ډېر زیات بدی شي. درېمه خبره ورته کوي، ورته وی بغیر اودس صلات کوم. څلورمه خبره ورته کوي، ورته وی حضرت وی ما سره په ځمکه هغه شی شته چې کوم الله سره په اسمان نشته. امیر المؤمنین غوسه شو، سزا یې ولا ورکا. هلته کې علي صاحب ناسته خاندي، او یا علي ولې خاندي؟ وی د دې سړي په خبرو باندې پوی نشوي جوړ. وی څه خبرې وکي؟ وی د دې فتنې نه مراد دا دی انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستا مال او ستا اولاد فتنه ده. وی د مال او اولاد ډېر زیات خوښ دي. وی دا خو ټیک وی، او وی دی وی چې حق مې بدی شي. وجاء سکرة الموت بالحق، وی کله چې د مرګ سخت راشي بیا خو حق خبره ده. او وی دی وی هغه حق مې نه دی خو خام هر څوک ته مرګ سخت نه یریږي نه غواړي. او صلات نه مراد د مونځ نه دی، ګورې درود دی. د مراد دا دی چې زه به اودس درود ویم، نو ویلی شي دی کې خو څه قباحت نشته. او وی دی چې وی ما سره په ځمکه څه دي په اسمان کې خدای سره نشته. وی ټیک وی الله بچی نشته، د الله ښځه نشته، وی د ده په ځمکه ښځه هم شته او بچي شته. نو حضرت عمر صاحب ډېر زیات وخاندل. وی علي وی علي رضی الله تعالی عنہ وی ستا غوندې فقاهت او د علم بچا سره وي دومره لوی عالم سړی. نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی علم او 17 رمضان باندې په حمله شوی وه. په 21 رمضان باندې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. لوی جرنیل د اسلام د وجه اسلام کې بچپن نه اسلام کې حضور پاک کفالت کړی دی، او دومره د حضور پاک په اصل نسب په خاندان کې 4 کسانو، یو فاطمه رضی الله تعالی عنها وا، یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او یو حضرت حسن، یو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. چې کم خلق د دې په نسب په خاندان کې را روان دي دا اصل سیدان دي. عبد الله ابن مبارک رحمه الله یو ځل خوب وکړو. عبد الله ابن مبارک سی وی یو يهودي بادشاہ می په خوب کې ولیدا، نو ما وی چیرې حضور پاک وی ورشوي زما مرګری ته زما سلام وایا. وی زلانم د يهودي لما ورته سامل کې په زندګۍ کې ورته زه خو عمل نکوم. وی مې خیر دی وای راته څه عمل دی کړی دی؟ وی څه چل شوی دی؟ وی ما ته وی خزان له کمره کې د خبره کوم چې ډیر می تنگ. وی ما ورته وی چې پتا باندې د ځوانو جهانو سردار سلام ویل دی، وی چې زما په دوست باندې سلام وایا، تو خو يهودي د حضور پاک څنګه دوست شوی؟ ما ورته وی زما د بچی وادو
وی یو هفته می اعلان کړو چې څوک څومره خوراک کوي څومره وړی شي وړی وي ما وی صدقه کوم لوی صدقه کوم وی لوی صدقه مې وکړه خلک ځي راځي شپه ورځ نه ګوري خوراکونه کوي یم ځان سره وړیم وی یو ځل شپې وده شوم وی چې څنګه مې سترګې ورغې نیمه شپه د چا دروازه وواله وی زه دروازې له ورغم وی یو زنانه وه وی راته وی ته بادشاه یې ما ورته او زه بادشاه یم وی راته وی یا خو په دې ډیوه کې راله یو کاشوغه یو چمچه تیل واچوه یاره له څه خوراک راکړه بچي مې وږي دي وی ما ورته زما په رعایه کې وی او ستا په رعایه کې وی تا زما اعلان اورېدلی و چې ما وی خوراک کوئ او وړئ وی بالکل مې اورېدلی و نو وی چې په دې شپه دې په عذابولم په هغه وخت به راغلی یو هفته به دې خوراک وړی او ورته نشو مې وړی جي وی څه وجه د نشو دې وړی وی نه وی بس نشم ویلی درته نو اخره کې چې ډېره مجبوره کا وی تا صدقه کړې ده او وی زما نیکه مونږ د صدقې نه منې کړي وی زه د حضور پاک نوسی یم د حضرت علی رضی الله تعالی عنه بچی یم نو یې مونږ یې منې کړي یو د دې شي نه نو بادشاه سلامت وی پښنی مشپه باندې مې ښا نو په خپله مې په اوږه باندې سامان واغستو لاړم هغه کور ته وی چې لاړم بچي لګیا و جړلې وی په خپل لاسونو مې وله خوراک ورکړه وی چې هغې خوراک وکړو مور ورته وی بچی دی باچا ته خو لږه دعا وکړې نو هغه بچو لاسونه اوچت کړه وی چې څنګه یې لاسونه اوچت کړه وی ای الله وی دی کاکا وی دی بادشاه دی مشر مونږ د شپې ماړو کو او الله وی زمونږ نیکه سره په جنت کې یو ځای کې وی چې څنګه ماشومانو دعا وغوښته نو راغم نو عبد الله بن مبارک صاحب وی په دې وخت کې مې خوب ولیده وی چې بادشاه ته مې دا خبره وکړه وی الله تعالی هغه ته ایمان دولت نصیب کو د ایمان دولت نه بس لوی خیر دا نصیب کو چې هغه بچو دعا قبول شو دی به د حضور پاک مرګري نو اصل سید سره محبت ساتل دا داسې ده چې حضور پاک سره محبت کې حضرت علی صاحب هم زمونږ دی عمر صاحب هم زمونږ دی عثمان صاحب هم زمونږ دی ټول صحابه زمونږ دي نن سبا خو څوک د علي صاحب نوم علي خلک شیعه سره تشبیه ورکوي ټول صحابه زمونږ دي او نامور صحابه دي د صحابه قربانۍ چې مونږ ته څومره پته دومره چاته پته نشته خلک خو په غلطه طریقه باندې لګیا دي په څه باندې نه پوهېږي الله تعالی دې د دې شهادت اعلی مقامات ورته خدای به نصیب کړي وي او الله تعالی دې د دې د شهادت د وجې نه زمونږ هم آخرت ښکلی